الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال تعالى في مقام آخر فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله رب العزت دا انسان په خپل قدرت کامله سره اشرف المخلوقات پیدا کو او بیا الله رب العزت په خپل حکمت کامله سره د انسان له انتهایی قیمتي اعضاء ورکړل د انسان د بدن هر یو اندام په خپل خپل ځای باندې انتهایی اهمیت لري د انسان سترګو ته که وګورې د دې ځان له اهمیت دی او د دې قدر و قیمت صحیح پته هغه چاته لګي چې څوک د دې نعمت نه محروم دي چې څوک صرف د رنګونو نومونه اورېدلي دي خو پته ورته نشته چې رنګ څه ته وایي تور څه ته وایي سپین څه ته وایي زیړ څه ته وایي سور څه ته وایي ښایسته منظر څه ته وایي دلکش منظر څه ته وایي دلکش وایي څه ته چې زړه راښکون کوي که نه نو دا خو دلکش منظر هم نه دی لیدلی ښایسته سینري هم نه ده لیدلی د خپل مور پلار هم نه دي لیدلی خپل مور پلار د ته پته نشته چې زه زما مور پلار څوک دي د دې هر څه نه دی ده ته اوس پته ده د سره ده ته صحیح اهمیت معلوم دی یا سترګې څومره لوی قیمتي الله په نبی علیه السلام باندې قرآن کتاب نازل کړی دی د قرآن هم نه ویني چې قرآن څنګه کتاب نه او دا رنګ د غوږونو ځان له خپل اهمیت دی قدر و قیمت پته هغه چاته لګي څوک چې د دې قوت سماعت نه محروم وي قوت سماعت نه محروم وي هغې د قرآن د تلاوت نه د دې ارس نه د دې اورېدو نه د ښو خبرو اورېدو نه د دې ارس نه چې نو محرومه دي او دارنګې د قوت ګویایي خپل اهمیت دی هغه چاته پته نشته چې روزانه فضول بکواس کوي په دې ژبه باندې ټوله ورځ ژبه فضول چلیږي که نه دې د دې پته نشته چې دا څومره اهم اندام دی الله مالا د اظهار ما فی الضمیر باندې زه قادر کړی ما نو هغه کس ته د دې قدر و قیمت او اهمیت زیاته پته ده چې څوک د اظهار ما فی الضمیر نه محرومه دی هغه صرف اشارو سره د خپل زړه کې چې سره شي هغه بیانول غواړي په اشارو سره خو پوره نه بیانېږي بعض اوقات د یو خبره کوي او چې کوم مخاطب دی هغه ته نه بل مطلب والی د لاس اشارو سره سړی پوره نه پوهېږي اظهار ما فی الضمیر په ژبه باندې کېږي په لاسونو باندې نه کېږي لاسونه خو الله د کار دپاره پیدا کړي سړی پې نیول کوي دغه کوي نو بهرحال
الله رب العزت دغه سه د انسان په دې سینه کې ګس طرف ته د غوښې یو ټوکړه پیدا کړې ده چې هغې ته زړه ویلی کېږي او د دې اهمیت او قدر و قیمت د بدن د ټولو اعضاو نه سیوا دی. دا ډېر اهمه عضوه ده او د دې دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې د دې د اهمیت د دې زړه د ټول اندامونو نه یو وجه دا ده چې په دې زړه کې الله رب العزت ایمان ایښی دی. دا د ایمان مرکز دی. د الله معرفت او د الله محبت هغه په دې زړه باندې محسوسېږي. نو د دې محل او مقام د ایمان او د الله د محبت او معرفت مقام هغه چې دی نو هغه زړه دی. د ایمان نه قیمتي څیز نشته، اوچت څیز نشته. دې وجې نه دې سره دا زړه هم قیمتي شو. او دویمه وجه دا ده د زړه د اهمیت او د قیمت د ټول بدن د اعضاو نه چې د دې زړه فساد او په اصلاح باندې د ټول بدن د فساد او د اصلاح دارومدار ده. چې دا زړه صحیح شي نو ټول بدن به صحیح شي، او چې دا زړه خراب نو ټول بدن به خراب وي. دا سترګې چې غلط قتل کوي که نه، دا د دې سترګو روانې نه دی، دا روانې په دې زړه کې دی. زړه خراب دی دننه، د هغې د وجې نه دا سترګې غلط قتل کوي. دا ژبه چې غلطه چلیږي دا قصور د دې نه دی، دا نقصان په دې زړه کې دی. لوښي کې چې څه پراتی که نه انو هغه ته نه راوځي، نو دې زړه کې ګند پروتي انو هغه ګند کله په سترګو باندې راوځي او کله په ژبه باندې راوځي. بیا زړه ګنده دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا ان فی جسد بنی آدم لمضغة، خبردار د انسان په بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، وای کله چې دا صحیح شي نو ټول بدن به صحیح شي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، او کله وای چې دا خراب شي نو ټول بدن خراب شي، ټول بدن کې فساد راشي. الا وهي القلب، خبردار د غوښې دا ټوکړه دا زړه دی. ګوره د غوښې دا ټوکړه وای زړه دی، خبردار دا زړه. نو دا زړه چې صحیح شي نو ټول بدن به صحیح. زړه کې د الله مینه محبت او د الله خوف رالی نو دا سترګې به غلط نه استعمالیږي، دا ژبه بیا غلط نه استعمالیږي، دا لاس او خپې به هم غلط نه استعمالیږي. د زړه ته سلطان البدن وای، د بدن بادشاه دی. نو چې بادشاه څنګه نو ټول ملک هغه شان دی. چې عادل بادشاه نو په ټول ملک عادل وي. او د الله رب العزت په نیز باندې د انسان د غوروالي معیار هغه د نه د انسان رنګ او نسل دی، او نه د هغه مال او دولت دی، او نه عہده ده، بلکې د الله رب العزت په نیز باندې د فضیلت او د غوروالي معیار چې دی نو هغه صفا زړه دی. صفا زړه کا حدیث کې راځي ان الله لا ينظر الى صورکم و اموالکم، الله تعالی و استاسو شکلونو ته نه ګوري چې څوک تور دی او څوک سپین دی او څوک بدرنګ دی او څوک ښایسته دی. و اموالکم او نه ګوري استاسو مالونو ته ګوري چې څوک درکې مالدار دی او څوک غریب دی. څه ته ګوري؟ ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، لیکن الله تعالی و استاسو زړونو ته ګوري چې د چا زړه صفا دی او د چا زړه برباد دی، د چا زړه ګنده دی. او اعمالکم او ستاسو عملونو ته ګوري چې څوک درکې نیک عمله دی او څوک بد عمله دی. نو الله نظر د انسان په باطن باندې او د انسانانو نظر د انسان په ظاهر باندې. ظاهر ته ګوري که نه د پرسنالټي څنګه ده، نو چې څنګه پرسنالټي او څنګه لباس
او دارنګ داغه پیزار او لباس هغه قیمتي او خو گاڑی ورسره هم نو ټول خلک ورته بیا دا سوچته. امام شافعي رحمت الله علیه دا یو لوی محدث او لوی فقيه تیر شوی، په حدیثو کې هم ډېر کتابونه لیکلي او د وخت لوی فقيه مو او فقه اوس هم رایج ده، ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی امام دی، خو ظاهري لحاظ سره چې و ظاهر نو ډېر یو سیده ساده انسانو، عام لباس به اچو یا عام جټ زمیدار بخکاره ده په ظاهر باندې. نو دا امام شافعي رحمت الله علیه دغه سه یو ورځ چې نو حمام ته لاړو لامبلو د پاره، نو چې هغه حمام والا ولید انا غوي چیرې دا خو سو غریب سړی راغلی دی پته نشي د سره پیسې یې مو کنه وای کنه مال بسرا کیو کنه اوس راغلی نو څه خو دغه څه شړل نه شمه ورته کاکا دا سی هغه اثر ته چې کوم ده کنه غسل خانه غي تلاړ شو دا نور بوکشي وي نه اثر ده تلاړ. نو امام شافعي رحمت الله اخراتی غونته کې وکنه غسل خانه نو هغه ته ولګ امام شافعي رحمت الله علیه چې وکړه داغه اندازې واغسته دنه نو هغه کې د صفائی صحیح تنظیم نو او دا رنګ د صابون او د تولیه په کوم صحیح تنظیم نو. امام شافعي رحمت الله علیه په چې د حمام والا په دینیت کې فطور دی نو راوت غسل خانه نه خادم ته غلام ته وی تا سره سوره پیسې دي وای جی سل درهم دي را سره وای دا د حمام والا لورکه دا د لورکه هغه ولا ورکړل هغه چوکتل زکه د لامبلو دغه چې معاوضه هغه یو درهم یو هغه په خپل ذهن کې چې د سره به یو درهم هم نه کنه او دې هماله د یو بځای سل راګي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته چې د اصل وانه والا او زستا په د حمام کې لام بموم نه اصل وانه سستا شو ما سړی ډیر زیات ملامت شو چې ما خو د ظاهر تو قتل دا اوسو غریب سړی راغلی د سره یو روپۍ نه یو درهم او د هماله د یو په ځای سل درهم راکې هغه بغیر معاوضه را لري او دا وی چې ستا حمام کې لام بموم. امام شافعي رحمت الله علیه راوته دغه حمام نه او بهر ودرېدو او یو څو اشعار وی فی البدی وی علی ثياب لو یباع جميعها وی زما په دې بدن باندې داسې کپڑی دي داسې لباس می اچولې دي کدا ټول لباس خرڅ کې لکان بفلس والفلس منها اکثر دا به یو پیسې بلکې د پیسې هغه قیمت بم د لباس نسی وای هو حمام والا واورا وفيهن نفس لو تقاس ببعضها او په دې کپړو کې داسې یو نفس پټ دی نفوس الورا كانت اجل و اکبر کده دې نفس په مخ د ځمکه ټول انسانانو سره د دې موازنو کې داسې نفس ورته په مخ د ځمکه ملو نشي. الله په ما باندې ډېر لوی فضل کړی ما له ډېر لوی علم او پوهه را کړی ده نو تا خو دې ظاهر لباس ته وکتل نو زما قیمت دې ولګو ظاهر لباس دې لباس کې دن نه چې کم بدن دی کنه کم جسم دی نو په مخ د ځمکه ټولو نفوسو سره د دې موازنو که داسې نفس ورته میلو نشي. نو موږ انسانان چې نو ظاهر ته ګورو الله رب العزت د انسان په باطن او په دې زړه باندې ماشوم ته صفا زړه میلاویږي په دې کې نه بغض نه کینه نه پکې حسد نه پکې تکبر هیڅ شی پکې نه بالکل صفا سوتره او دغه انسان چې بالغ شي نو په خپل بدعملۍ سره په خپل عمل سره د زړه نه ډیران جوړ کی د زړه کې بیا بغض پیدا شي د کې کینه او د کې حسد د کې د دنیا د مال پیسې محبت د غیر الله محبت پکې دا بالکل
یو ګن ډیران ته نه جوړ کړي او دغه ګنده زړه سره چې دا انسان الله ته واپس لاړ شي دغه زړه بیا الله نه قبلوي ځکه الله رب العزت صفا زړه ورکړو الله د صفا زړونو باپاري دي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم الله رب العزت څه فرمایي د قیامت پر ورځ باندې نه چاله مال فائدہ ورکي نه به اولاد فائدہ ورکي کم یو چیز به فائدہ ورکي الا من اتى الله بقلب سلیم څوک چې الله څخه قلب سلیم راړي په قلب سلیم سره رااله الله څخه قلب سلیم کم زړه ته وای نو مفسرین وای چې قلب سلیم هغه زړه ته وای چې هغه د تمام امراض باطنیونه یعنی بغض کینه حسد تکبر ریا د دې ارسنه پاک او د ټولو ګناهونو د ګندګۍ نم پاک وي دا سه پاک صاف سره چې چاراړه الله ته وي دا غزړه ورته فائدہ ورک قلب سلیم سره رااله دا الله دا غزړه ورته بیا فائدہ ورک ګنده زړه الله نه قبلې ورمنګ تاسو چې دکان ته لاړ شو فروټ الو کنه وی مال سیوان راکا کیلو پسو دے په دومره ده نو بیا ګور یو دانا نو چې دکاندار پکې کداغي دانا واچي نو دته نظر د غتل نه لري کی وای زه له پیسې در کوم اسه نه وړم صفا شی براکي نو موږ د یو 100 روپو په بدله کې داغي سیو نه قبلو نو الله تعالی به د خپل دیدار او د جنت په بدله کې داغي زړه څنګه قبلې ما وتا چې دنو وای خشه براکي کنه صفا سیز د صفا سوترا نو صفا سوترا زړه الله را کړو دا ګنده به بیا څنګه قبلې او د خپل دیدار او د جنت په بدله کې او د 2 روپو په بدله کې ته داغي سیو نه قبلې دا د انسان حالت نو انسان چې کم یو عمل کوي کوم ګناه ته نه کیږي داغه ډایرکټ اثر د انسان په ځړه باندې پروزي د ګناه د وجه نه دا ځړه باندې مختلف اثرات پروزي د ګناه د وجه نه دا ځړه ګندشي بینور شي د نیکی د وجه نه پزړه کې نورانیت پیدا کی د ګناه د وجه نه پزړه کې ظلمت پیدا کی دا ځړه ګندشي او د ګناه اثر یو دام دی چې د انسان د ځړه پریشان شي پریشان که څومره کامیابی سره یو انسان ګناو کی کنه چې شاته پته مونږ لګي دی به بیا هم پریشانې ګوره د ګناه اثر پریشانی ده ته پریشانې اس نه چاته پته ونه لګي 24 غنټه د سره بدا دی اس نه که چاته پته ولګي بیا بس رشوت واغسته هر قسمه ګناه زنا سچي غیر محرم سره په ټلیفون باندې تعلق دا ټول دوانه یریږي چیرې که چاته پته ولګي دا بیزتی بوشي دا بوشي پریشانی هر وخت پریشان ساتي ایو سړی څخه پټ کړو کنه دوه کس چسو به یو الکه وسس خیسه کوئی کنه د سره بیا د غي دغه غمی جوړه دا ټول خلک چرته زما بارکه حسنه وای دا د پریشان کی د ګناه اثر ده بس سړی به پریشان نه سکون به بالکل نه چې کومه ګناه ده دغه اثر ا پریشانی ده خوب ول بیا نه ورز سب الله پچونګونو پلپ باندې ګولې استعمالي نو ور سره ایسی کمره کې به پروتي او خپ ګرمه خو زبردست نرمه بستر باندې به پروت وي هیڅ قسمه دغه ورتنی هر قسمه سہولت به ورته خو پاغه یخه کمره کې په نرمه بستر باندې په ډېر اوچته بنگلا کې اغلا بچدنو خوب نه ورز دا د ګناه اثر دی بالکل سکون به د ژوندۍ نه لاړ شي بس بالکل دی به پریشان او دغه شان دا زړه چې نو غ زنګالود شي د زړه باندې زنګ ولګي زنګ حدیث کې راځي ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد وای
څنګه چې د اوسپنې ته زنګ لګي که نه وایي دقه شان دې زړونو ته هم زنګ لګي په ګناهونو سره دقسې وایي. نو صحابه عرض وکړو فما جلاؤها یا رسول الله، ای د الله رسوله نو دا زړه به څنګه صفا کېږي؟ اوسپنه خو ښکاره په هغې باندې ریګمال وي، دا زړه خو دن نه دی، نو دا به څنګه صفا کېږي؟ دا به څنګه دا زنګ به ترې څنګه لري؟ دې زړه نه به څنګه زنګ لري؟ نو نبی علیه السلام فرمایل کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، چې مرګ ډېر ډېر یادوي او د قرآن تلاوت ډېر ډېر، په دې سره به د زړه نه دا زنګ لرې کېږي، دا زړه به صفا کېږي. او ترمذي شریف په روایت کې راځي وایي ان العبد اذا اخطا خطیئه نکتت فی قلبه نکتة سودا، وایي کله چې یو بنده څه ګناه وکړي که نه نو په دې زړه باندې یو تور ټاکې ولګي، فاذا هو نزع واستغفر وتاب وسقل قلبه، وایي که چېرې دی دا ګناه پرېږدي او واستغفر وتاب او دی توبه استغفار وکړي، توبه وباسي استغفار وکړي، الله نه بخښنه وغواړي، سقل قلبه نظر صفا شي، دا داغ لرې شي. وان عاد زید فیها، او که چېرې دی بیا اعاده کوي، بار بار دا ګناه کوي، بار بار بله ګناه وکړي، بله ګناه، زید فیها دا تور ټاکي سیوا کېږي حتی تعلو قلبه، تر دې چې په دې ټول زړه باندې خواره شي، دا زړه تک تور شي. وهو الران الذي ذکر الله، دا هغه زنګ دی وایي چې الله ذکر کړی دی قرآن کې، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا، هرګز داسې نه ده، وایي دا د دې د بدو اعمالو د وجه نه دې زړونو باندې زنګ لګېدلی دی. الله دا زړه زنګالود شي، نو چې څنګه دا زړه زنګالود شي که نه، دا د دې اثر بیا سي انسان د نیکو اعمالو د لذت نه محرومه شي، د نیکو اعمالو د لذت هغه کرنټ په دې کې نه پاس کېږي، لکه څنګه چې د بجلی تار باندې زنګ ولګي په هغې کې د بجلی کرنټ بیا سم نه پاس کېږي، نو دغه رنګې د زړه باندې چې د ګناهونو زنګ ولګي نو په دې کې د نیکو اعمالو د لذت هغه کرنټ بیا نه پاس کېږي. دی به اعمال کوي، قرآن تلاوت به کوي، خود څه خوند لذت ورته نه، مز به کوي په هغې کې به دته څه سکون اطمینان و لذت به دی نه به خوند محسوس، هسې به عادت به کوي، کته پورته کېږي. او چې کله دا زړه د ګناهونو نه صفا شي او دا زنګ ترې نه لرې شي نو الله رب العزت ورته د نیکو اعمالو لذت نصیب کړي، بیا د نیکو اعمالو په لذت به دی پوهېږي. لکه حدیث کې راځي که نه النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، وایي دا نظر چې دی که نه وایي دا د ابلیس په هغه زهریلا زهر آلود غشو کې یو غشی دی، دا بد نظری. او من ترکها مخافتی، وی الله تعالی فرمایي څوک چې زما د یارې نه دا بد نظری پرېږدي ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، د دې په بدله کې به ول داسې ایمان ورکم چې د هغې خوند به دی په دې زړه کې محسوسوي. یعنې د ګناه په پرېښودو سره دا زړه پاکېږي او د الله تعالی ولا د نیکو اعمالو لذت نصیب کوي. د نیکو اعمالو په موس کې به ورته داسې لذت او خوند الله رب العزت نصیب، او بیا دا لذت چې کله نصیب کړي الله تعالی نو دغه بنده ته د بیا په نیکو اعمالو مړېږي نه، د زړه نه غواړي چې زه اوس دا سجدې نه سر پورته کم، زړه نه کېږي سر پورته کول، او دا تلاوت زه بس کم، اوږده رکعتونه اوږدې سجدې به بیا کوي، لکه څنګه صحابه کرامو زندگی باندې نظر واچو ایت الله تعالی. اور نبی علیہ السلام د اذان ټیم بشه که نبی علیہ السلام بس فرمایل وای ارحنا بها یا بلال، او بلال پاسه کن اذان وکړه ارحنا بها، په دې اذان سره زما د اړه ته راحت راورسو، ما د اړه ته لږ راحت راورسو. نبی علیہ السلام اړه ته به راحت د اذان په اورېدو میلاوي، او قرة عینی فی الصلاة، او په دې مونځ کې خو زما د سترګو یخوالی دی او زړه به په مونځ سره یخې دی. دا د نیکو اعمالو لذت چې الله تعالی چاته نصیب. عثمان غنی رضی الله عنه به هره شپه په 2 رکعاتو کې قرآن لوسته، په 2 رکعاتو کې ټول قرآن هره شپه د عثمان، او د ورځې چې به کېناسته 15 سپارې 10 سپارې په یو مجلس کې به وي، په یو ناسته. نو چا ورته وی چې یاره د شپې هره شپه ته
یو قرآن ختمه او د ورځې هم ټوله ورځ ناست دی کنه او د دنیا نه چې تم د قرآن په غاړه یې ته نه ساوتی دی قرآن تلاوت ته ناست دی روجې په خوله باندې قرآن تلاوت ته ناست دی قرآن سره دومره وفا او دومره مینه او لومبی دار هم چې د وینو د بدن نه تله ام فسیکفیکهم الله په دې آیات غورځېدلی دی نن هم د عثماني رضوانو دا وینه اوس هم شته دی قرآن اوس هم موجود دی او دغه آیات باندې اوس هم هغه وي او علماو لیکلي چې قیامت په ورځ به د الله په دربار کې د مختلفو شهیدانو د شهادت گواهی به مختلف سیزونه ورکوي د چا د شهادت گواهی به توره ورکوي د چا د شهادت گواهی به غشه ورکوي د چا د شهادت گواهی به خنجر ورکوي د چا د شهادت گواهی به ټوپک ګولۍ هر څه مختلف بم وغیره خو د ټولو شهداو کې به واحد یو شهید داسي چې دغه د شهادت گواهی به د الله قرآن ورکوي هغه به عثمان غني اعظم نو چا ورته وی چې کم حالت او کیفیت ستا دی هغه زنوم نور خلکو ولې نه ته چې کینې نو بیا پاسې نه د قرآن تلاوت نه لړه نه مړېږي دا ولې موږ ولې داسې نه یو نو هغه ورته څه وایي والله وایي په الله مې د قسمي لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم وایي که ستاسو دا زړونه پاک او صاف وي نو تاسو به د الله په دې کلام باندې اړو ماړه شوي نه وئ او ماړه شوي به نه نو زموږ زړونه بیمار دي که نه بغض کینه حسد تکبر دا ټول بیماری دي موږ نو موږ چرته د قرآن د تلاوت په خوند چرته پوهېږو وایي کډون هم صفا وی نو په دې به ماړه شوي نه وایي په قرآن د ګناهونو د وجې نه په دې زړه باندې زنګ ولګي دا زنګ د وجې نه انسان د نیکو اعمالو د لذت نه محروم شي نو موږ تاسو له پکار دي چې موږ قرآن کې الله تعالی فرمایي وذرو ظاهر الاثم و باطنه تاسو ظاهري او باطني ټول ګناهونه پرېږدئ چې ګناهونه پرېږدئ د ګناهونو نه توبه وباسئ نیک اعمال شروع کې نو دغه انسان له الله رب العزت د نیکو اعمالو لذت ورته بیا نصیب کی او د چین سکون والا زندگی ورته نصیب کی او د ژوند په خوند باندې پوه شي او د نیکو اعمال په خوند او په لذت باندې پوه شي الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب